رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. ناظرینو کتونکو د حضور علیه السلام دا خوږ حدیث مبارک چې موږ تاسو د وینې او د اورېدنې سعادت حاصل کړو. په دغه کې حضور علیه السلام مبارک تر قیامته پورې خلکو ته دا وینا فرمایي چې حلال هم ښکاره دي او حرام هم ښکاره دي او د حلال او د حرامو په منځ کې ځینې داسې کارونه شته چې هغه مشتبه دي، د حلال او د حرامو پته یې نه لګېږي. ښه حلال خو به کوو، حرامو نه به ځان بچ کوو، مشتبه کارونو سره به څه شی کوو. حضور علیه السلام مبارک نه لوی مفتی مبارک نشته. څه فرمایي؟ تاسو ځان وساتئ د مشتبه کارونو نه، شکمن کارونو نه ځان وساتو چې ته پوهېږي چې دا حلال دی که حرام دی پته نه لګېږي. دغې کارونو نه ځان ساتل پکار دی. ځکه حضور علیه السلام فرمایي چې څوک د مشتبه او د شکمنو کارونو نه ځان وساتي فقد استبرأ لدینه وعرضه، د ده دین هم بچ شو او د ده عزت هم بچ شو. دین یې داسې بچ شو چې دین یې د ملاوټ نه پاک شو، د مشکوکو او شکمنو شیانو نه پاک شو او عزت یې داسې بچ شو چې خلک ورته سبا له حرام خور نه یي، خلک ورته سبا له سود خور نه یي، خلک ورته سبا له په ناجایزه باندې مال ګټونکی نه یي. او حضور علیه السلام مبارک فرمایي ناظرینو کتونکو چې که څوک مشتبه کارونه کی، شکمن کارونه کی، ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، شکمنو کارونو کې چې څوک لاس وایي او هغه کوي چې مړه خیر دی بس دی، پلانکي راته ویلي چې دا ټیک دی، پلانکي راته ویلي چې دا جایز دی، هغه راته ویلي چې دا صحیح دی. نو حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې وقع فی الحرام، دغه انسان به په حرامو کې واقع شي. نورونو مونږ ګورو په دې معاشره کې حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي، ځینې شیونه دي چې هغه شکمن دي، د انسان زړه په هغې باندې شکي وي. حضور علیه السلام مبارک نه یو صحابي تپوس کوي قربان ګناه څه ته ویلی شي؟ نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي والاثم ما حاق، ګناه هغه دو چې د تا په زړه کې شک پیدا کوي او ته دا نه غواړې چې په دې باندې خلک خبر شي. نو چې کوم شي تا په زړه کې شک پیدا کړو هغې نه ځان وساته، چې ځان وساتي دین به د بد شي، عزت به د بد شي. په اوس وخت کې موجوده حالاتو کې ډېرې داسې خبرې شته، هغه زه نامه واخلم یا وانخلم، ډېرې داسې خبرې شته چې اکثر علما یوه طرف ته یي پکې چې دا کار مه کوئ. ځینې علما یا ځینې عام خلک، زه څوک ټارګېټ کوم نه، ځینې عام خلک هغه په دې کې چې نه دا وکئ. نورونو کله چې په یو شي باندې د غټو مدرسو، بیا داسې مدرسې چې هغه نامې ګرامي مدرسې وي لکه جامعه جنیدیه غفوریه، دارالعلوم حقانیه د اکوړي مدرسه، یا دارالعلوم کراچی، یا دارالعلوم نعیمیه لاهور، یا دارالعلوم نعیمیه کراچی، داسې غټو مدرسو فتوی چې په یو شي باندې موجود نه وي نو هغه شی رونو کول خپل دین له خپل عزت له نقصان ورکول دي. راځئ نن موږ سره موکه دو چې موږ تاسو د خپل کاروبار، د خپلې ګټې او د خپلې هغه پیسې چې موږ تاسو درستخان له رادرومي، هغه پیسې چې ما او ته بیګایي او سبایي خوراک ته جوړیږي، هغه شی چې هغه د ما او ته د بچو غذا د هغې نه جوړیږي او د ما او ته غذا جوړیږي او د هغې غذا په برکت باندې بیا ما او ته عبادات کو، ریاضات کو، چې د هغې چاند بین وکړو چې به ما ته په دا درستخان باندې کوم خوراک راغلی دا د حلالو دی که د حرامو دی. رونو احتیاط پکار دی، کوشش پکار دی، محنت پکار دی چې کله دا وضاحت موږ ته میلاو شي، کله یو شی میلاو شو چې یاره دا شی ټیک دی، مطلب چې جایز دی، کوئ د مور پیدا شه. او چې کله علما پکې راغلل او داسې علما چې هغوی وي چې نه دغه نه ځان وساتئ، دا حرام دی، یا وایي چې دا سود دی، یا وایي چې دا یو لوی ناجایز کار دی، داسې کار نه بیا ځان ساتل پکار دي. دا یو څو خبرې ما به طورې هغه علمي یو قسم له نصیحت وګڼلو، یو خیرخواهي مو وګڼله او ما دا خبرې وکړې. الله د ماله او بیا تاسو ټول له په دې باندې اجر راکړي او عمل راکړي. آمین یا رب العالمین.